زه دغه خلکو نه دا تپوس کړم چې لږ جرأت ځان کې بیا خیر دی پیدا کړی د عوام الناس غریبانان مه دوکه کوئ چې تاسو هر یو بدعت ته ګمراهي دا زمونږ او ستاسو په مدارسو کې چې دا کوم ترتیب دی اوله درجه او دویمه درجه دا صرف د زمونږ په مدارسو کې ده که اورال دنیا په مدارسو کې ده اورال که هر مکتبې سره ثابت تکا چې دغه دربنجي دا درجه بندي دا د رسول الله په زمانه کې وه صحابو په زمانه کې وه تابعینو په زمانه کې وه تبع تابعینو په زمانه کې تر تبع تابعینو زمانه پورې د ثابت کا چې دا کوم مونږه مدارس جوړ کړی دي او کوم درجه بندي اوله درجه او دویمه او دریمه او موقوف علیه او دوره حدیث مام جوړه کړي دم جوړه کړي صاحبانو دا یاد لري دا ټول بدعت دی دا د حضور مبارک او د صحابو په زمانه کې داسې نو حکم بدعت کې راځي بدعت حسنه نه د قران خلاف ده نه د حدیث خلاف ده نه د اجماع خلاف ده نه د مذهب خلاف ده ثواب کار دی دین ترویج دی خدای بدعت یا دغه خلکو دا څومره تالیفات کړي تالیف بدعت ته دا یاد لري تالیف چې تالیف کتاب لیکل کراته ثابت یې که د حضور مبارک په زمانه کې د صحابو په زمانه کې چې چا تالیف د دین کړي تصنیف چا د دین کړي هر مکتبه علماء تالیفات موجود دي کنه دي موجود دا ټول بدعت دی بیا تکړه شه سورته وایا گمراهی ورته وایا دغه محراب چې تاسو په دغه محراب کې بریلایم ویني دیوبندیم ویني وابیم ویني رافضیم ویني ریوندیم ویني مودودی هر څوک ویني دغه محراب دا چاره ایستلای دا صحابه د دور نه پس عمر ابن عبد العزيز رحمت الله تعالی علیه ایجاد دی دغه محراب دا رسول الله په زمانہ کې نو ابو بکر صدیق په زمانہ کې نو عمر فاروق په زمانہ کې نو عثمان ابن عفان په زمانہ کې نو علی شیر خدا حسنین کریمین تابعین تبع دغه صاحب چکم د صاحبانو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله تعالی علیه په جمعات کې امام د پاره دا ځای جوړ کړ چې نن هغه تسی محراب ورته دام سدی دام بدعت ته دغه لوډ سپیکر نن د جمعې ورځ د ټول علما په دې کې لګیا دي بیان کنه کدام بدعت ته دام د رسول الله مبارک په زمانہ کې نو دا په جمعات باندې منارې د چا په مسجد باندې منارې نشتا مناره بدعت ته جمعات په خول بدعت ته محراب پکې بدعت ته درس نظامی بدعت ته او تاسو صاحبانو چې کله مونږه کال پوره شي په اخر کې د علماو چې کله کال پوره شي په اخر کې څه کیږي ختم بخاری په مدرسو کې کیږي کنه بخاری شریف ختم خلق راجمه کا راته ثابت دی کا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د صحابو په زمانہ کې د تابعین په زمانہ کې چا ختم بخاری کړای کوم توای چې میلاد النبی چا کړای سیرت النبی چا کړای صلی الله علیه وسلم اغه را تدوی دا مالټا کانفرنس پلان سیرت 7 ساله اجتماع دا دنیا اجتماعګانی چدوی کا دا چا کړي کوم صحابي کړي صاحبانو دین به بګار شي دین به ختم شي زستانه پښتنه کړم دا اوس په کوم ټیم باندې چې زما اوستا مونږ کړو عین په دغه ټیم باندې رسول الله مونږ کړه نه کړه تا چې په یبه باندې او کته ما ته ثابت کړ چې په یبه باندې رسول الله جمعې مونږ کړی تاولی وکړه چې رسول الله مبارک کړه دې تیم بیا په موږ ټیم باندې او چې په کوم ټیم باندې رسول الله کړه بدعت ته دا بیا ناروا دی دا غلط کنسپټ دی دا غلط سوچ دی دا په دین په خلاف باندې تاسو بوزي دا څه خبره نشته دا یاد لره دا یو حدیث بیا تر ټکړی کل بدعت ضلاله من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې یو نوې کار رويست هغه مردود دی خو هغه نوې کار چې د اصول د دین په خلاف باندې بالکل مردود دی بالکل سیئه دی ضلالت دی گمراهی ده خو چې کوم نوې کار الحمدلله په دین کې رؤزي او د دین په خلاف نه د دین د اصول په خلاف نه قیامت ما زیګر پوره څوک د مور بچای نشي پیدا کېدای څوک عالم دین نشي پیدا کېدای چې د راشي او د بدعت حسنه رد کا چې په دین اسلام کې بدعت حسنه نشتا نشي کولای نه حدیث پیش کولای شي نه قران پیش کولای شي او چې د کوم حدیث رد دی لګي والله چې د په دې حدیث باندې نه پويږي چې دغه حدیث مقصد څه دی چې کوم مقصد مارته بیان کا چې دینه کوم ضلالت کوم بدعت کوم ناروا کار کوم ایجاد تر مراد دی